نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، یو غیر مقلد مولانا صاحب دا پا مناظر اسلام وکیل احناب حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب دا بعض خبرو چې کوم هغه کړي دي په هغه باندې ردونه کړي دي او بیا په یو ځای دوه کې د غلطیانې راوستلې دي چې دا مفتی صاحب پلان کې ځای غلط ویلی دی، دا نسائی شریف په ځای نسائی شریف ویلی دی، دا جمعتی په ځای باندې جمعتی ویلی دی. نو محترمو چې ته په چا باندې رد کې نو اول تالم په کار دی چې بیا کم از کم ته مې باره څه وایه. ستا څه خیال دی چې یاره دا علماء دیوبند چې کوم دی داسې تشپاڼې دي او دوی له به کسا اسم نه ورځي، خیر د موږ عبارتونه وایو او کله ناکله په دیو باندې به موږ ټک کوو چې یاره پلان کې غلطي دی وکړه پلان کې دی وکړه او دوی زموږ نه نشي ویستی. الحمدلله دومره غلطیانې به درنه وباسو چې خره به بیا نشي وړی خره. او د شیخ ریاض الله چې کوم ستاسو مناظر دی او تاسو ته مناظر وایي د هغې نه مې الحمدلله داسې غلطیانې ویستلې دي. د مناظرې وخت داسې چې په هغې کې یو انسانو په تادې کې لګیا نو غلطیان دې ته اکثر پام نه په خپل دلایلو باندې، نو الحمدلله هغه مسله نشته، په هغه ټایم هم ستا غلطیان چې کوم دی په هغې پکړ کیدی شي. خو الحمدلله ما د هغې هغه عبارتونه چې واورېدل نو داسې غلطیانې کړي دي چې سړی و چې وخاندم ورته او کوجاړم ورته. دغه رنګې هغه انشاءالله هغه هم تاسو ته چې کوم دی بالکل ان قریب هغه تاسو ته به مخې ته راشي د هغې غلطیانې. او دغه رنګې دا مولانا صاحبو ابو زاهدو دا یو غیر مقلد دی، نو ده هم څه غلطیانې کړي دي. د دې د یوې غلطي تاسو چې کوم دی هغه وړاندې کوم پیش کوم درته. دا یو عبارت ویلی دی په هغې کې دا وایي چې عن سلمان الفارسي، نو محترمو یعنې سلمان یې مجرور ویلی دی، ان حرف جر پې راغلی دی. دا مونږ منو چې ان آخر له جر ورکوي، لیکن چې کله غیر منصرف باندې حروف جاره راشي نو غیر منصرف کې حالات جری دا د نسبي تابع وي. څه مقصد؟ په غیر منصرف باندې د حالات جر په وخت کې هم فتحه به راځي، کسره دا پې نه راځي. نو غیر منصرف باندې کسره او تنوین نه راځي. چې کله د غیر منصرف اضافت وشي او یا چې کوم د غیر منصرف باندې الف لام داخل شي نو بیا په دغه وخت کې به دې باندې صرف کسره راځي، کسره. لکه مساجد لفظ دا غیر منصرف دی چې اوس یې مونږ اضافت وکړو نو ذهبتو الی مساجدکم، او دغه رنګ الف لام به داخل کړو ذهبتو الی المساجدی. نو د دې دوه نه علاوه چې دغه دوه وختونه نه وي، یعنی چې اضافت هم نه وي او الف لام نه وي، نو بیا خو بالکل نه کسره راځي نه به تنوین راځي. نو دې مولانا صاحب سلمان باندې چې کوم دی یعنی حقیقت کې دا تنوین دی، نو بیا سلمانین یعنی دی سلمان حقیقت کی، خو بیا دغلته چون کی دا سلمان اصل کې د نون ساکن په شکل کې چې ولیکلی شي بابل طرف کې، تنوین حقیقت کې نون ساکن دی. نو بیا چې کله مونږ الفارسی کې دا حمزه وصلي وغورځېدله لام ساکن دی، هلته سلمان کې چې کوم دی نون ساکن دی. نو بیا دا قاعده ده چې کله ساکن له حرکت ورکې نو حرکت به له د کسرې ورکې، الساکن اذا حرک حرک بالکسر، چې کله ساکن نه حرکت ورکولی شي نو حرکت ورته د کسرې ورکولی کېږي. نو د ویل چې عن سلمان الفارسي، نو دلته چې کوم دی تا بدي باندې دا تنوین ولې ویلی دی، د دې وجه چې کوم دی ستانه په کار ده چې مونږ وغواړو د دې څه وجه ده. دا خو غیر منصرف دی، غیر منصرف باندې چې کوم دی په دې وخت کې به دې کې دوه سببونه موجود دي که درته معلوم نه وي زه به یې در وښیم. یو به کې الف نون زایتان دی او بل به کې علمیت دی. نو په دغې لحاظ سره ستا دا عبارت غلط دی. تاسو چې کوم دی دا عبارت واورئ. قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال النبي قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال النبي. نو محترمو چې کوم دی دا د دې هغه غلطي وه چې تاسو ته مخې ته راله. دغه رنګې بله غلطي دا داسې عبارت د مخکې نه شو کړی دی. نو د ابو نعیم صاحب په باره کې وایي چې
وکانا اول من اذنا. دا ابو نعیم صاحب د هغې د مخکې نه واقع شروع ده، نو بیا پکې دا وایي چې عبارت وکانا اول من اذنا، حالانکې د مخکې نه د هغې با شروع دی، نو په دې کانا فعل ناقص کې دنه هو ضمیر موجود دی، نو هغه ابو نعیم ته راجع که هغه به ورله اسم شي، نو خبر د کان فعل ناقص او د افعال ناقصه خبر هغه منصوب مرفوع نه وي. نو وکانا اول من اذن ووایه، اول من اذن غلط دی، دا ستا بل غلطي ده، تاسو دا هم واورئ. فاقام ابو نعيم الصلاه، ابو نعيم سوک هغه مونځ ورک ودرې د مخې ته شو، مونځ ته مخکې شو. وکان اول من اذن ببيت المقدس، فاقام ابو نعيم الصلاه، ابو نعيم سوک هغه مونځ ورک ودرې د مخې ته شو، مونځ ته مخکې شو. وکان اول من اذن ببيت المقدس. دغه رنګ محترمو بل غلطي د دا کړې ده، ومنهم عائشه صدیقه، یعنی دا دال چې کوم دی دا مشدد نه دی ویلی، یعنی کسرې پې ویل لا، خو هلته چې کوم دی دال د مشدد نه دی ویلی، نو د داسې ویلی دی چې ومنهم عائشه صدیقه، حالانکې محترمو دا صدیقه دی، صدیقه نه دی ښه، دا صدیقه دی، د مبالغې صیغه ده، نو دا چې کوم دی صدیقه دی او دا صدیقه نه دی، دا چې کوم دی تاسو واورئ. ومنهم عائشة الصديقة، عائشة الصديقة بنت الصديق، ومنهم عائشة الصديقة، عائشة الصديقة بنت الصديق. دا چې کوم دی بل غلطي وه. دغه رنګې دا بل عبارت ویلی دی کذا جاء به معمرو، نو یعنی د پې چې کوم دی تنوین نه دی ظاهر کړی. اوس معمر غیر منصرف نه دی چې ته به تنوین نه وي، بلکې دا خو مفرد منصرف صحیح دی، او مفرد منصرف صحیح چې په هغې باندې چې کوم دی بالکل مضبوط تنوین وایه، حالت رفیع کې به مضبوط تنوین وایه، حالت نسبی کې به مضبوط تنوین وایه، جری کې به دغه رنګې مضبوط تنوین وایه. نو دا ویل چې معمرو کذا جاء به معمرو نه دی، معمرون دی. تاسو چې کوم دی دا غلطي واورئ. کذا جاء به معمر قلت نعم، کذا جاء به معمر قلت نعم، كذا جاء به معمر قلت نعم، كذا جاء به معمر قلت نعم. دا رنګي بل غلطي دا کړې ده، عبارت د مخکې نه شروع دا وایي چې من عند الزهري، من عند الزهري. محترمو من حرف جر دی، د حرف جر عمل دا دی چې اخر له جر ورکوي. تا عند ولې چې کوم دی هغه منصوب کړی دی، ولې حروف جاره او نصب عمل پرېښودو، د جمع موسم شروع شو، نو ته څه چې حروف جاره عمل پرېښودو، نه که جمع وي او که وړه وي، او که غم وي او که خادي وي، او که هر حال وي، که ورځ وي که شپه وي، خو حروف جاره به خپل عمل کوي. نو موږ دا نه پوهېږو چې دا د عمل ولې دی حروف جاره له بدې وخت کې نه ورکړی. نو من عند الزهري نه دی، من عند الزهري دی. دا غلطي تاسو واورئ. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج، فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج. دغه رنګې بل غلطي دا کړې ده وقد اخرج مسلم هذه الزيادة في صحيحه. نو د دلته په دې عبارت کې مسلم ویلی دی، یعنی بیا په تنوین نه دی ویلی. نو دلته د تنوین نه معنی سسیز دی، ولی غیر منصرف دی. سو مسلم چې ته به تنوین نه وي، محترمه دا غیر منصرف نه دی بلکې مفرد منصرف صحیح دی، او مفرد منصرف صحیح اعراب به درته هم خیر دی ویما. حالات رفع کې ضمیر سره وي، نسبی کې فتحې سره وي، جری کې چې کوم دی کسرې سره وي. نو غیر منصرف باندې تنوین نه راځي، دا منصرف دی غیر منصرف نه دی. نو لہذا به دې باندې مضبوط تنوین وایا وقد اخرج مسلم هذه الزيادة في صحيحه. بیا به خبر چې کوم دی صحیح شي. تاسو دا غلطي واورئ. وی وقد اخرج مسلم هذه الزيادة في صحيحه، وی وقد اخرج مسلم هذه الزيادة في صحيحه. نو محترمو دا د دې شیخ صاحب اصلیت او حقیقت ان شاء الله نور به هم د دې ډېر غلطیان چې کوم د تاسو ته مخ ته راشي ان شاء الله تعالی. صرف زه دیو ته د دیو هغه شکل خیمه چې ګوره تاسو زمونږ به د علماو بس یاره پلان کې دا غلطي وکړه، پلان کې دا وکړه، دا وکړه، نو ولې تاسو غلطیان نه کوئ؟ سو دا خو هغه مثال دی، غلبیل رپاس او لوټي ته چې په دا کې 2 سوري دي، نو خپل سوري ته ير دی چې په دې غلبیل کې څومره سوري دي.
نو دغه رنګي چې په خپل عبارت غلط وي ستا حق نه جوړېږي چې بل ته ستا عبارت غلط دی. ولې ستا عبارت په خپل ټول ګډ وډ دی، ټولې غلطیانې دي، نو په بل پسې چې کوم دی ته بیا ګوته مه اوچته وه. چې په خپله صحیح وي نو بیا کم از کم په بل باندې ګوته اوچته کړه. نو محترم زه دا نه یم، مونږ هم کمزور یو، داسې نه چې مونږ بس لوی شیخان یو، مونږ هېڅ هم نه یو، کمزوري یو، خو هم دومره ده صرف دیو ته د دې هغه اصلیت ښیم، یقینا هغه اصلیت ورته ښیم چې تاسو زموږ په علماو باندې داسې چې کوم دی لاسونه اوچتوئ پلان کې دا غلطي وکړه، پلان کې دا غلطي وکړه، نو کم از کم یار ستا نه خپلې غلطیانې هېرې شوي چې تا کې دومره غلطیانې شته دي، نو کم از کم ته خوله بنده کړه، ته به د عبارت غلطي ستا حق نشته چې ته وباسې، دا به کس وباسي چې څه کم از کم چاله څه ورځي. نو الله رب العزت دې موږ د باطلو د غلط خلکو نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.